رضی الله عنه یو څو تشبیهات صرف ذکر کوم چې د محمد رسول الله سره په څو شانو کې مشابهت لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی درش پیته کال عمر ورکړیو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته هم الله تعالی درش پیته کال عمر ورکړی دی. او داسې د دې په مماثلت کې د دې په تشبیه کې دویمه تشبیه دا ده، محمد رسول الله له دنیا څخه د دوشنبې په ورځ باندې د سیموار په ورځ باندې رحلت کړی دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنهم له دنیا څخه د دوشنبې په ورځ د سیموار په ورځ باندې د دنیا څخه تللی دی. ګوره په عمرو کې هم سره برابر دی، په وفات کې هم سره برابر دی. داسې د دې تشبیه نور په چیز کې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات مخکې 15 ورځې مریض و، تبې یې کېدلې. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سیم کله له دنیا څخه ځي 15 ورځې د ده هم تبې وسولې. دا درېیمه تشبیه ده. دې ته عاشقان وایي، دې ته نبي او امتي وایي. څومره عجیبه تشبیهات سره لري. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تر وفات مخکې یو چا زهر ورکو. حضرت ابو بکر صدیق ته هم تر وفات مخکې یو چا زهر ورکو. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کوم چا زهر ورکړی و هغه یهودي و. او حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته چې کوم چا زهر ورکړی دی هغه هم یهودي دی. او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خوراک کې زهر ورکول سوی و. او حضرت ابو بکر ته هم په خوراک کې زهر ورکول سو. له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه خوراکا کې یو صحابي مرګری دی. له حضرت ابو بکر سره هم په دې خوراکا کې یو صحابي مرګری دی. له محمد رسول الله سره چې کوم صحابي د غزار خوړلی دي هغه په شهادت باندې رسېدلی دی. له حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره چې کوم صحابي د غزار وخوړل هغه هم په شهادت باندې رسېدلی دی. څومره عجیبه تشبیه دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لورانې په عشره مبشره باندې واده وي. عشره مبشره هغه صحابه کرام دي چې الله تعالی په دنیا کې دوی ته د جنت زیری ورکړی و. هغه لس صحابه کرام دي. د محمد رسول الله دوی خپلې لورانې پر دغو عشره مبشره باندې واده ولي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنهم دوی لورانې په عشره مبشره باندې واده ولي. ګوره د زندگی په هر ګانټه، په هر وخت کې، په هر ورځ کې، په هر جمعه کې، په هر میاشتو کال کې، په هر شي کې د دې تشبیه سره روانه ده. د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیح حضرت حسین په شهادت باندې ورسېدی. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه المسیح هم په شهادت رسېدلی. د محمد رسول الله المسیح چا په شهادت ورسوي؟ هغه کوپیانو په شهادت باندې رسولی دی. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه المسیح چا په شهادت ورسوي؟ هغه هم کوپیانو په شهادت باندې رسولی دی. ګوره عجیبه تشبیهات سره لري. بله تشبیه دا ده، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات په مدینه منوره کې وسو. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه وفات هم په مدینه منوره کې وسو. محمد رسول الله چې په کوم ځای کې محمد رسول الله پروت دی د هغه په څنګ کې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره پروت دی. او د قیامت په ورځ باندې چې کله محمد رسول الله له قبر څخه راپورته کیږي تر هغه وروسته به په څنګ کې دستي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره راپورته کیږي. د قیامت په ورځ باندې چې محمد رسول الله پر ابي کوثر باندې ولاړي په څنګ کې به حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورسره ولاړي. نو حضرت ابو بکر رضی الله عنه له محمد رسول الله سره دا مختصره زندگی برابره کړله. دا مختصره زندگی د ده پر صورت او سیرت باندې تیر کړه. الله تعالی ته دغه مختصره زندگی دا د ده سنت طریقې دومره خوند ورکو چې د ده عمر، د ده وفات، د ده ناسته، د ده ولاړه، د هره طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابره شوه. په روایاتو کې راځي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هر نبی دپاره دوه وزیران وي.
دوه وزیران د اسمان له طرفه څخه وي او دوه وزیران د مځکې له طرفه څخه وي. محمد رسول الله فرمایي ما من نبی الا وله وزیران، د هر نبی دپاره دوه وزیران وي. من اهل السماء، دوه وزیران د چا څخه د اسمانه څخه و وزیران من اهل الارض، او دوه وزیران د مځکې څخه وي. محمد رسول الله فرمایي زما وزیران د اسمانه څخه څوک دي؟ د اسمان وزیران چې زما دي یو جبرائیل علیه السلام دی، بل میکائیل علیه السلام دی. او په دنیا کې چې کوم زما وزیران دي، زما دوستان چې دي، زما ملګري چې دي، هغه څوک دي؟ یو حضرت ابوبکر صدیق دی، بل حضرت عمر رضی الله عنهما دی. نو محمد رسول الله دی د خپل ځان دپاره ملګري خوښ کړي دي. هر نبی دوه ملګري لري. د مځکې پر سر باندې د محمد رسول الله د مځکې پر سر باندې اول ملګری حضرت ابوبکر دی، دویم ملګری حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی. نو الله تعالی و دې ته څومره غټ شان ورکړی دی په ټولو کائناتو کې. ما تاسو ته وویل چې په روایاتو کې راځي چې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر انبیاو را لاندې غټ مقام چې الله تعالی وکم چاته ورکړی دی، هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی.